زمونږ بالا ماڼۍ کې ډاکټران شته، یو خیرن ډاکټر ورته وي، هغه چې ماښام ټول ډاکټران چوټي شي دغه د شپې ډیوټي چالو شي، تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه هم دا دوربین په غوږ کې لګولې دلته او دا سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه نسب بالا د پدې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويسته په جبر او باسا داسې بیا سترګم ولود شي کی اوس ته په دې څه پوهیږي خوارشي چې سترګې د څه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی و نو هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب ما په ټټای کې خون نه او بیړی غرچی ټکی کې خون کړی دی هغه پښتانه دا پوښتنه چې ګینه په ټټای کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وای ټکی کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټای کې خون نه دی کړی هغه رخصا څنګه کې ګان لیاي مریض دی غلطی نه سمجھدي بیا رانه نهستا نو محکارا کوا پر چروالی نو محکارا کوا هغه ورته لمنو چته کړي دې ځانون می ګوري دا ستاد ملک ډاکټران عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خو دوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر غټ کې خزله خیر کې لونه خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيانې وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيانې دي بیبيانې زمونږ پالاقه کې او معزز او شریف او د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به یو نره غوندې لوګې د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغسته ټول شپه به د باجه غول او خزه به ورته غړې دلا چې څو وخت خدای رونی و نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارو نه کینی والله که په کال کې ورشو کتانی پولیس تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولی یې چرته سبب بیلې سن رانی ولی یې چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال ولی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونږ سي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جدا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز
ستاسو د لاسه په روپۍ کې 12 سنې ګناهګارېږم، ستاسو په سر به زه دوزخ ته ځم. تاسو یې ټول مردار کنه. چانه خزه تختیدلی را منډه کوي، د چا لور چا بوتلی را منډه کوي، د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي، چا دمه ګډاوي دمه او پولیس درنونی سره منډه کوي. هغه خادي وکړه کې را دغه کی هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو. تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسېده، وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي. تاسو وګورئ په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف، ناتخوانان پکې راغوختي او صاحب پکې مقررین می، او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري. دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګېدلې دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دب کا شپ کړي. الکه اخلاق تا کړی وا نه جی دا رچارانی ټنګ ټنګ کړه تا پټ کړی نه جی ته بس تغفر دا رچارانی ټنګ ټنګ. دیخوا وګوره پولیس غریب چاپه واچولا خزاو سړی ونی و په یو بلخانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وای جی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر ازاد سلا نه ګوره څه وای نه جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی بداز ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته. هاي هاي اچ سبا روزي دا سه تاړې سره چې تیریږي برېته تا وای مونږ چې تاړې سره تیریګم آیات کرسی په ځان چوف یا الله خیر پېښ کې ادا سه برېته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه اړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برېته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړېدارې ما خدای راستی کا دا دنیا په څو په بلاړی چې ورته غږ بیاونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل دا ملیا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې می قران او حدیث پروت ته زپه کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چا نه کړي. بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولا درخواست پیدا سیلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب دټ شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډه والے ما چل چلته وی پولیس په نيسي مال والے ول درخواست مې راوړیو بیا داسې چل در سره کیږي کنه. نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي. بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي ویرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو المن ربک هغه ورته ولې سر رب کې یو قپ مړی بنئ وګه ما تاسو هغه سيزونه یې نو جاوی دا د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو وا هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي
چې پاغي ما نامیخي چې دا لوانای غوا دی پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل او چې تعالی خان درغاړي وزي دا ته خوشحال شه درې ورځې خدای روټه غوړې نه خان مملا ټپولې املای د لډېل ټپولې کور دې د مردین جمعات شاه ملای د لډېل ټپولې دا چې خر خوې خو چې بارم وړې شي او کنا و بهوده قومه پس پویږم کنا ملای د لډېل نه ټپولې چې ته زما ډېر خوښیږي نه لکه یو مولا ته مې چې الکا خبره اورا دا جنازه دی چې وکړه دا هډیر لوی رامیو ما ته رامیو نو ما د کما راسي پاو 10 کې جنازه کړه تاسو په ما د کما راسي پاو 10 کې جنازه کړه دا خو لسو لوټه د جیبه وېستو زمونږ دې سره کارو د دپل پخ خدای کور مران کور ملام خانشنو تاسو به واه واه ملام خان واه 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 خو دې خلک ټپکا او دا ویل چې ملام خانشنو دا خلک ویل کغه په ابتابات کې چې ولاړ دي خدای دې هغه کامیاب کی ډېر مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنې مونږه په داسې دله ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دي شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږ په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخي د باچا خان خړایو امونږ سره جیل کې استاد د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کجوندې دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وزم نو په پاکستان کې بنو اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته یعنی د ته پټه د پاکستان نه بار ښکاري نو مونږ په داسې دلمل کې وزېږو چې اجرا ته اجازت ده منبرای ملاو شوی دی اجرا الیکشن لړاولې دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 دا اوس د لاټین زمانہ دا خدای مرکا چې ورک شي چرته عقلم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانہ ده دا خو د راډ زمانہ ده دا خو د بلپونو زمانہ ده دا خو د فلش زمانہ ده تب مغه سے پټی کې پډیران غل کې دلا خو دې د ولارې ځان له غل خانی د ناس ځان لې د پروت ځان لې د دې کور کې راشه چې درته وخم به د بي دي مافي اوس خلیل رااله د دوی په کور کې په ټټای کې دوه قسمه دوبو پریشر لګېدلې دي دوه قسمه یو قسم دا دی چې اغا او دسمات یو کې نو پاغي کې به اوبرا چالو شي نو دا زې بدر ته پخپل ووینځي ته بلاس نه وروړي دویم قسم دا دی چې اب بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکی نستا دا کھانا خود په باد وچیږي
او مونږ به مغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي ښځې او لوڼه بربنډې ګرځي او شاملات وي نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلی شي تا ما چې یو دا پټکی والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی وی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه دي تاسو خیال راغی ستاسو د هلکانو کمیس هم دې ځای کې تنګ دی هلکه دا دې ځای کې دی ولې تنګ کړی وی چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري په داسې شرمېدلي بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آډر وکم چې کم نئی د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نئی کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نئی مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا وینیسئ او ویې تښتوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړي راوبځي په ایمان وایي اوس خو ښځې میړی له اوده پروتي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خدا سے په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول بي دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګمو ته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله شخو غله ودرېګه کور دې وران شکن کور دې د میردین جمعات شخو غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه رال عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ته ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې ته ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ته ټینګې د ګران تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو ها زمانہ مم ناغستا او د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو پسلور بجې یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړی د کټ نټو کو اغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې د جمعات کې نه ګورې دا لان پورې بټو کې مسخره کوي آیم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزې چې د شپې په 1 بجې د سنمان تلې هغه مې مولي دي چې میدان ته راوته
ما ته وی مولوی صاحب کې بنسي یا الله خیر یا الله لکه می خیال کولو چې خال می د کونډې په مخولید خال می د کونډې په مخولید جونه د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه نن می هغه پلیت او مردارم د کور مخه ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولید به اختیار در باندې خپل نام واغسته کنه بیا در خپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود اګډېدې در تو خود چاته سچاته ګډېدې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی نبی دې ملکم دمرا مبارک دی چې درې سلور سو کورونا غرزي دلی دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه رولې گئی مونږ سره خو نشته تاسو سره څه نشته 400 تاسو نه پالتو کیږي ارسه تاسو نه فالتو کیږي نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپے داغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفې نوې کړدې نوې پلانې نوې غلخانه نوې دغه پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوره د نږدې نه الټای بدر شي ټول چیچړې دي او د کشر لالا بڅوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب د هغه چې پکې وخی وای اوای چې پکې وخی دا وای بوت وګوره د سن وزیر اعلی چې وګوري تب وے چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم چې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوت د پاړو دی اعلان کړو چې شریعت اډیننس کو دو ویلې چې زله غوندې شراب سکم ملکتاسو کې ایمان اول خو خپل وزیر له سزا ورکړي خد بلوچستان تار پیټو چې وګوري واسکټ اغوستې تبوي چې د تارکولو پیپې ته د واسکټ ورغوست د بلوچستان گورنر چوغوري تبوي چې د درې مې ورځې مړې د خبر نه رئیسته بیا د سند گورنر چوغوري دا غم د انګريزي چرغوندي ججوري راځوړندي او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړو نا پیر ورتوي مار ته چې چاته بسوي نه ویل خچ بس امار بروانو په لار چې چا بولی دي چوي دا خو مار دی په لخته وها په کېړای اولا په کانی اولا ټول گنجه پنجه چې سموده پس هغه پیر ولیدو امار ته ویل دا ونی ویل خو تاره ته ویل چې چاته سوایا نه ویل ظالمه ما درته ویلي چې چاته سوایا ما دا معنا چې سوق چیچا ما اسی خرش پرش خو کوا خلق خو یاره وکنه مونږ دکان ته ورته خان راغله نو مونږ دکان کې پیالې دي هم درې دي او وی سلون الکشنی چیر وړي جشنی ازمون مال علاقه غچا والا قرباني سره پیالې ما وړي وړي دي او خوري نه دي ا خوري نه پیالې په کې غټ کټه سړی ته ورسېده هغه لاس کې نیوه نه شو هغه د کندو ځتی کنه نه کوپونو نه نیوه نه شو تاسو ته ما کې دې ګرمي دي لګېسه نه ګرمي چې چا اوس کړي ماته یاره دا څوک پیاله خدای ساته مال چار وړي دینه او مونږ خپل نه شو غاسته ګرانی دي پیاله ګرانی چار وړي نه ما ورته خبر اوره
غرور دې خدای معاف کړو، غرور. او دې چاوالا ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دله ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې پېښور کې داسې خلک هم شته او داسې سپېره مولیان هم شته چې زما دا خاني او نوابي په یو کوډی هم نه علي. اسلامي نظام پکې دی. دیکھو وګورئ اسلامي نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوئ. د جنکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی؟ ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جنکو؟ آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو؟ عمران ته اپیل د چا ښځو کولو چې هاي بیا راشه هاي بیا راشه. یو زړه پودړه په لاره روانو ماته ملا صاحب لږه خبره وره معلومه وی لږه دوا وکړه. عمران خان استعفا ورکړه داسې ښې غونډس کې به یې کولې. ما دې کچنۍ ته وګوره زړې د هانګ کانګ نه یو خط ماته راغی چې بجلیګر مولا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنٹ جوړیږي او پښتني جنکۍ پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلیږي. دا د هانګ کانګ نه ماته خط راغلی ته پوه شوې؟ خط مې دوی ته وښوده باندې مبارک شه. دا خط وګورئ دا بلو پرنټ څوک جوړوي په پېښور کې؟ ویډیو گیمونو دا مشینونه چا راوړه؟ بچیم تباه شو. د مور خختک خرڅوي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي خختک خرڅوي. دغه دا څه خوځې د ډمې زویا. زمونږ حکومت غریب پریشان و چې دا شیعاګان دی او سنیان دي. مروره هیڅ نشته بالکل خیر خیریت ته. دا لکھنووال دي شیعو جلسه تورشه د دارې جلسه تورشه او زمونږ تراشه درې आवाजونه دي پکې. شیعو جلسه تورشه امام خبرو کی ای جاړي بنور څه نشته. ال تورشه فلاں بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ سبحان اللہ واہ واہ نور څه نشته. زمونږ جلسه کې چراشي نره تکبیر بل په غټ تکبیر. دلته نه به بل استاد راچغه کی چې تاج او تخت زنده‌باد. نور څه نشته. لکھنؤ کې 9 کاله جګړه شوی و 3 کوزي پکې ماتي هیڅ نشته. ماوی خپن شي دا ټولو خلقو توند ماته معلومي. والله کرانه نه خزر روزي بار نرانه تکو کینو ګرځي پلار به تداسه وګرځي لکه دا اوس چې روان. تاسو د الکانو ته خیال نه چې پلار رواني یو به یو ته وګوي خلې به چینګي دی ولی د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې ومجي او پلانیا استغفر الله استمر هلکه دا څوک دی دا هم ډېر جانی دوست دی. ها د چاخور امور چې خراب یا خود دلای نو د دله دوستم دلای بے غیرته ته چې د دله دوست خو تم دلای کنه. دا زمون قوم دی او دا زمون ملک. هلکه دې سړی ته د خزې کنزل ولې وکړه وای دا مې دوست دی. وای دا څه تاسو سړی ته چې ګوره خلا پورې سپې تړلې وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څو خورو. د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو. تاسو چې سار لاړ شي د سیګوري پرونم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ دا سی وای کنه د دې غضب په ټول وخت ای پرون به دا ویل خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتن درولې کچاله دې خدای و الوګان دې خدای و نو تا خدای و نو سره و تا خدای و
دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناشتي دي که تاسو خوره زوکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو داسې به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې داستنې نن ټول خسیان شو یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خو ډېر چالاک دي اړنګتای به کوچی تواچو غرب رو به غرزول دا کوچه به چر پاسې دو البته یو واره رازق ته یو واره رازق اخره به چې بیا را پاسې دو بیا به چړنګ بیا به دا کوچه را غرب والو البته یو واره رازق ته یو واره رازق اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غلم مونږ وایو زه خیر دې دا ظلم مړاوت بیت تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې زمونږ په اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شي نو ته چې بچي اخلاص دې را تستر کا چې گازار خرنجاوي د اپریدو کې د گازارو او د ټیپر چي دینو د دې ډېر رواج په خاص خوا پردي بادشاہان دي او په خاص پیرو کنه د خپل پردي ما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل بل چرمان دی په خاورا تو کې څ ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکالو لونه دي ارمان دای په خاورا تو کې څډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ټیپر لوی نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلاص دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازار خرپولو ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوی چې دا د مخلای د را تستره کی چې گازار خرنجاوي زمون مشردا د غضب هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو داینا او یو مولانا ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سنبای د دانا خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دي کنه دی خو ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نزان نه پټيږي ما ته معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي په کوارټ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه به مرضی چې زبارو زما مال چل څه دی ول کور به مې بچی ناشته او خزه به مې خړخړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته ما مال خزه به دي توري کټوي در پسې ماتي کړي کور دی وران شه چې ته تیراوته اختر راغی اوس پاری پور جیل کې زلګیا ما جامو کې پرتګال خچومه چې اختر مونږ بکو یو راغی نو ماته وچی څه چل دی ولته لا جامې بدله دا اختر ورځ وګوره دا کور منچي اوري وګوره او دا زمونږ جیل وګوره دا ټول غبه یې کني زه یو موټر کې سورم چارته دې تتلم نو یو ځړه خزه اوس په سرک منځ کې داسي کی نو ډرایور داسې خپل ورورسته ول بچا جرابې نه ځړه ورته وای چې مې جرابه به دې موري خدای دې ځواني کوټه کا زه جرابه مې زه خدا اوس ته وسر له سکالو یم نه جرابې وګوره بیا دا ځړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي په لارای کې چې جنگ رواني او دوپړای ور سره ناشتي ها د زړو لاس رئیس دی کنه
دغه کوي کنه کوي دا مونږه دغه اکو بکو سر سیندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه سرغړاول توتی ورته تړل توتی په بوټیک الیسرنګ دبلای د اوسپنې ګولای داتشش دا بنظیره دی وزیر اعظم نه کوزکا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني پیمانه اسو ګورته ګور ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شي ګران شو اوس واورا پنسن دې په دیم ټیکسو لګیدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د الکانو دا په دیم ټیکسو لګیدو دوايانې دکان دې دوايانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګیدلې چې سیل ټیکس 5 روپے سیل ټیکس 5 روپے اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیا او 90 روپے شو 80 90 باندې د 50 روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځلي ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور اوران اوس به دا څو غاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته زم خور ډیر خکار دې تم وټ لته وی سمکار دې ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غډې دې په ډټسن کې به څنګه غډې دې په لارې د پاسه به ډول کې ته څنګه غډې دې دا کار وکړه وجو بشم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاګم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زبتاله ووټ درکم زتانه خزالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم منبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینه هغه خبيث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسيټي کې مې دوه ودرولي تیرې کوي کلمې مال تیرې کلمې تیرې کړې مالو وایي چې په موږ د خزې په درې کانی طلاقي چې موږ به تختونه ول په موږ د خزې په درې کانی تختو بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا بنوم چې زبدا وکم بنظیر یو پوسټر چاپ کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدے والے یو گئی التا پا بم کے والوزی لټوي د لاندې مونږ غرق نه کی پوه شوي وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه او شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30,000 روپے مړې ور کوي او 10,000 روپے زخمی ور کوي حکومت ورته دا اعلان وکړ 30,000 روپے چې کوم مړې ده غلطي 30,000 لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزی زب 30,000 روپے لم زما په ونه پیړای دی نالتی خدای دې زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مړې خرڅو دا شرمېدل قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپے ورکړي خیر ده کبم کې والد خیر دي شهید شو شهید نه لم خلینه څوبا سمات شهید شو دا خبره زمون چې دي دا افسانې دي
لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانې دي تاسو راځي او مونږ وایو تاسو یې اوري لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامې ویلې نو خزه به ورته راټولې شو او جنگنامه به ویله نو یو خزه به جنگنامه ویله او نور خزه ورته او د شیاو ماتم خانه ته ورشه سکینه پیاسي مر گئی دی ورته ټول ناتی تاسو پوه شئ غډې گئی ما خبره ته وخت کې دی غډې گئی ما زه تا ته ویم چې امام حسین داسې او ته زنده‌باد ته په ایمان وایا پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب جب اردو کې دیشي تاسو په پوښي ویني پښتو کې وایي چې خېټه د یو پر سیدلی او تیزونه بل چې د خېټه کینی ها خېټه ستا پر سیدلی او تیزونه زاچو نو ستا خېټه کینی چې سو پورې تا په خپل تیز نه اچول دی خو وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وې دي لکه خطر دا او پلانې دي معلومات دا قوم پیژندلې دي دا انګريز جوړ کړي قانون په پاکستان کې دي هندستان تا سره آزاد شوه دي خپل قانون دي چین تا نرستو آزاد شوه دي خپل قانون دي هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15000 میل کې بډس کوي امریکا په یارا کړی دا مونږ یو اورش دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغه څه شه ده لکه دا پټاخو ډزی نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل دا د څه چلو یو دومره سوټه غول چا کړی یو سړی ویل چې هوی د خو بډیر تیزونم پیچولی نو دې پکې ناستو ټر 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 دا سکه لکه ویل دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړی او تیزونه پیتا چې غوړی میزایل ته وګوره د دې شکلونه ته وګوره اټم بم ته وګوره او د دې شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دې شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوارټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي کنه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر دندندن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بل محکمه ده پی ډی ای ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې راوش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي مړه خدای ته ګوره چونه قانون دی لاس کې واغستو قانون دی قضا خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشتا نه مې ماما شتا نه مې زوی شتا نه مې پلار شتا خو بد زکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلې نو د 50 روپو غلطه ولې بد وایم
دا څه ده کنه. نو هغه ورځ مې یو مجلس کې وی مالدا بارډر او ملیشا دام راولې پیښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي کنه. اسې څه کوي چې ناس सरहदात का पिसातई नु तासो कम सरहद की तूरा उकड़ा. कश्मीर का मामला भी जेड़े बास आएगा. मैं जब अमेरिका जाऊंगा ना तो कश्मीर का मामला भी शर्मो कश्मीर का मामला भी जेड़े बास आएगा. 50 का लवशु कश्मीर का मामला जेड़े बास आएगा. دومره غوندې کشمیر هم وانه غسته. بنگال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه. څه توره مو وکړه. نیم پاکستان در نه کټ شو. کشمیر په 50 کاله کې تا په سونه خلک مړ کړه. تا څه توره وکړه په کشمیر کې. نعره تکبیر. یا دې چوکا کړه. نر مولا پښتون مولا غرق شو. نر مولا بیڑا غر کشا او د پختون مولا بیڑا غر کشا د بجلیګر مولا بیڑا غر کشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استورا وکړه. استورا ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلې بم کنه. نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړي دي. ته خو ته واړه هندستان تا سره آزاد دی. نن خود کفیل دی. نور ملکونه د دنیا وګوره ته په ټول عمر خیراړ امریکای خدای دې وبخا په خوا به خیراړ لندن برتانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېر ډېر خوشاله کا. ټول مرم خیرونه وختي دي. ته مې بل ورځ په آرام کېنا ولی مالګیدړ ته چا ویلي چې دا چغې ولې وهي. هغه ورته خلک یاروما ویل دا ټیزونه ولې اچي. ویل زه هم یریږم. په آرام کېنه کله یو ټلیفون کوه دا به دې څه چل کېږي. دا به څه چل کېږي. او زه به په منځ کې ناست یم اول به دیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي. که نه ده داسې. ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بیا اودسه والي. شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بیا اودسه نشي اغسته. په خدای مې دا یقین دی چې بوش با خدای کباب کوي او ښځه به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ور سره بلم بونډۍ ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي. یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه تم ته په منډه نن وګورئ. نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو منګه پښتانه منګه پښتانه منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وی کنه وی سړو سره په یو مېز روټۍ خوري کنه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو. کوم
کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره اتفاق ایک یې پاره ایک پاره د مادیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں ان پھوسی ہو گئی ہوں تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل دی یو ښځه که د معتبر نه وی د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو نه تیکو والا ورته ما ته داسې وکتل و استعمال په کومه نو بیا مې ورته وویل ماللکه مبارک شه د زوی واده دی ویل بس هغه ارامیانو هغه ډولکې غږولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکې ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ شاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوړې هم ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه وادونو بینډې پې راوستیم ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخریني دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دا غړ ډیپو دی دیکھو ګورئ دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي نن تاسو په څه معنی دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خزو جوړ کړ په دې معنی تا پرتګ او دا زیاده
دا د دې ځای ته راوستو چې رستو دا ډولکی پکې ښکاري. الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږی. خزړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړې. او دا دغه دومره دومره ده ټیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري. نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ. سهار کله سبزی والا نه زه پوښتنه بینډۍ په څو دي؟ وایي جي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي. مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو. لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته. نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک پې حمله ونه کړي. خدای د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې. دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي؟ سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد. د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده‌باد. بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی. په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی؟ ما ته پته ده. نو زه हमको तो मुयसर रही मिट्टी का दिया दी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خو دې د خاورو تیلو ډیوه نشم بلولی او د شاهانو بنگلې کې دې چراغان جوړي. زه دې په سوی ګیس روټۍ نشم پکولی. سوی ګیس 8% نور ګران، بجلی 8% نور ګران، پټرول 8% نور ګران. مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته په رشته کې کینني او په سوزکای کې کینني، چرته په مزده کې کینني. او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپۍ باندې یو موټر. تاسو باندې ټول ورځې ګرځئ چغې بنګې در باندې ووایي ته لاړ شې د سپي غوندې په سوړه کې ننوځي او خان چې دی لاړ شي په بنګله کې سم. اوس د لوڼو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورالکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بے ادبی دی معافی زما خوله لګه بے ډبه ده. یو را باندې اعتراض وکړو چې ته زما د لور نکاح ته رانلې. ما ستا لور د 100 کالو وه. ویل د 18 کالو. من هغه تکړه وه مړه مال که ماشومه د دعا ضرورت دی ورته. هغه خو لویه بوره وه.
زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راولي، خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راولي. ټول امین کوي خدای. که زمونږ مور او خور پکې وي او ښځه پکې وي، خدای دې د چرګو په مرض مرداره کړي. سړي نری او غټ تکبیر پرېږده، آرام کښېنه. دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروستو هېڅ هم نه غوږ کېدی. سړي لا اوده پراته یي په کورونو کې او ښځې بیا داسې یي که نه وي که نه دغه خدای دې کور روان کړو. د دې پوزې ستر ډېر ضروري دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. څه به وایي د پاکستان به څوک څوک جاړي، غریب به جاړي. دا غریب د سور بچے چې دا نن پی بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوگی. ډېر شکر چې خدای پاک هم د پکی لاندې م کېنه نه سوی ګیس مهنګا ہوگی. اچھا ہے Mm-hmm.